بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بالمقدمة هنا عما يتوقف عليه الشروع في العلم. دلتا مصنف د مقدمي مصداق بیانوي چې د مقدمې نه دلته څه مراد دی. مراد د مقدمي واضحي، ځکه مقدمه په درې معنو باندې راځي. کله کله د مقدمې اطلاق کیږي په قضیه معنی کوم چې د قیاس جزوي، او کله کله مقدمه د مقدمې اطلاق په امور باندې کیږي په کوم امور باندې چې صحت د قیاس موقوف وي. مثال به تور ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا، داسې امور دي چې صحت د قیاس په دې موقوف دي. او دریم نمبر مقدمه اطلاق کله کله په امور باندې کیږي چې په کوم امور باندې شروع فی العلم علی وجه البصیرت موقوف وي. نو شارح وی چې دلته مقدمه نه د دریم معنی مراد ده، ما يتوقف علی شروع فی العلم. مراد په مقدمه باندې دلته ما هغه شی دی، هغه مسائل دي چې موقوف دي پاغه باندې، یعنی هغه تعریف د منطق، هغه حاجت الى المنطق، هغه موضوع چې موقوف دي پاغه باندې شروع کول فعلم کې علی وجه البصیرت. نو هغه درې شی دي موږ بیان کړو چې په مقدمه کې بیانېږي، او پاغه باندې په باقی کتاب کې په باقی علم کې شروع کول موقوف دي. باقی کې یو تصور د علم دی، یعنی تعریف د علم، کوم علم تحاصیله داغي تصور او تعریف. دویم نمبر غرض او غایا، بیان حاجت کې داغي بیان برازي. او دریم نمبر موضوع د علم. داوا خدا شولا چې په مقدمه کې کوم اشیاء ذکر دي داغي تقدیم واجب دی، ځکه باقی کتاب کې شروع کول باغی موقوف دي. او په دغه د مقدمه په مسائلو کې یو مسله دا ده چې تصور د علم چره دا یادول ضروری دي، ځکه کې یو ضروری تصور د علم نه وي نو په باقی علم کې شروع کول به ټیک نه دی. دا خلاصه شولا تصور د علم ځکه ضروری دی چې وسړی تصور د یو علم مونږ کې نه طلب د مجهول مطلق راځي، او طلب د مجهول مطلق خدا ممنوع دی محال له، ځکه نفس یو مجهول شي طرف ته متوجه کیږي نه. نو خپل اوس وی وجه توقف الشروعي. مونږ شروع کې دا خبر وکړل چې مقدمه کې رقم مسائل بیان دي، باغه معنی په باقی علم کې شروع کول موقوف دي. په دغه مسائلو کې یو مسله هغه تصور د علم دی. نو خلاصه به دا شي چې په تصور د علم باندې باقی کتاب او باقی علم دا موقوف دی، تصور د علم ذکول ضروری دي. اوس وجه سره نو وی کچر یو سړی تصور د علم یاد نکی، تعریف د علم یاد نکی، نو طلب د مجهول مطلق لازم راځي، او طلب د مجهول مطلق محال له، او محال ځکه دی چې نفس مجهول شي طرف ته متوجه کیږي نه. نو شارح وی وجه توقف الشروعي، او وجه د دې خبرې چې شروع کول په علم کې موقوف دي. اما لا تصور العلم بدې دریو کې یو بدې خبره چې په تصور علم باندې په کتاب کې شروع کول په علم کې شروع کول ولی موقوف دي. اما لا تصور، اما نه دي، اما هر چې په تصور د علم باندې دي نو هغه وجدا ده فلان الشارع فی العلم. یو سره په علم کې شروع کوي نو لو لم يتصور اولا، کشر دا تصور ہونے کی اول ذالک العلم لدی علم، یعنی تعریف د علم ازنه کی لکان طالبا للمجهول، دا سړی بعد طالب د مجهول المجهول المطلق طلب کون کې و د مجهول مطلق شي، وهو محال، او طلب د مجهول مطلق محال له. د دې داوی دلیل څه دی چې د مجهول مطلق طلب محال له؟ نو هغه دلیل بیانوي لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق، ځکه وی توجه د نفس په طرف د مجهول مطلق معنی منه ده، یعنی نفس
مجهول مطلق طرف ته متوجه کیږي. وفيه نظرون کې شارح یو اعتراض کوي او داغي یو مزیدار جواب کوي. اعتراض زاد معترض وای تاویل چې په مقدمه کې راغه مسائل بیان دي چې په باقی علم کې شروع کول باغی موقوف دي. په دغه مسائلو کې یو تصور د علم دی، یعنی خلاصه دار هو ته چې په تصور د علم باندې په باقی علم کې شروع کول موقوف دي. به واوري معترض وای چې زما اعتراض په دې خبره باندې دی چې تاویل چې تصور د علم یادول، تصور د علم زده کول د ځکه ضروری دي کچری تصور د علم ونشي نو په باقی علم کې شروع کول دا به ټیک نه وي، یعنی باقی علم کې شروع کول موقوف دي په تصور د علم باندې. اوس معترض وایي چې تصور د علم نه څه مراد دی، تصور به وجه ما مراد دی، که به تصور برسمه مراد دی او که تصور بالکنه مراد دی. یاد ساتي تصور په درې قسمه دی. یو شی تصور چې کینو په درې قسمه کیږي. یو تصور به وجه ما دی، یعنی یو شی خاکه په ذهن کې راوستل، او دویم تصور برسمه دی، یعنی یو شی ذهن ته راوستل په خواص لازمه باندې، خواص لازمه سره یو شی ذهن ته راوستل، لکه انسان ذهن ته راولي په ضاحک سره چې انسان ذهن ته راشي یا د انسان تعریف په ضاحک سره وکړي نو دا تصور برسمه دی. او دریم نمبر تصور بالکنه دی. دا کم تصور ته ویل کیږي چې د یو شی تصور وکړي، یو شی تعریف کی او په ذاتیات سره وکړي، تعریف حقیقي ورله وکړي، لکه انسان تعریف په حیوان ناطق سره. نو اوس وکړي معترض وایي چې تاویل په بغیر په کتاب کې شروع کول، په علم کې شروع کول دا موقوف دی په تصور د علم باندې. نو ته تصور د علم نو استاسه مراد دی، یا به د تصور د علم نستا مراد تصور به وجه مای، او یا به د تصور د علم نه مراد ستا تصور برسمه. کچرستا مراد دی چې په علم کې شروع کول دا موقوف دی په تصور به وجه ما باندې، دا بنګ بالکل منو، دا ملازمه منو کې اوسلی ته دی علم تصور به وجه ما ونشي نو په علم کې شروع کول دا ټیک نه، یعنی په علم کې شروع کول موقوف دی په تصور به وجه ما باندې، دا موږ منو. خو دا وستا دانه ده ځکه په مقدمو کې چې کوم تصور ذکر کیږي هغه تصور برسمه، په مقدمو کې چې د کوم تصور بیان کیږي تصور د علم نو هغه تصور نه مراد تصور برسمه. لنډه دا چې داوا دا شوله چې په مقدمه کې تصور برسمه ذکر کول ضروری دي او دلیل ته بیانې د تصور به وجه ما د پاره نه دا نه ټکیږي. به ووري تاویل چې په علم کې شروع کول موقوف دي په تصور به وجه، په تصور د علم باندې، په باقی علم کې شروع کول دا موقوف دي په تصور د علم باندې. نو معترض وي تصور د علم نه څه مراد دی، تصور به وجه ما مراد دی او که تصور برسمه. کشری تصور به وجه ما مراد یعنی چې تصور به وجه ما باندې، تصور به وجه ما باندې موقوف دی په علم کې شروع کول نو دا بنګ بالکل منو چې په تصور به وجه ما باندې په علم کې شروع کول موقوف دي. خو یاد ساتي په مقدمه کې چې کوم تصور د علم ذکر کیږي هغه به وجه ما نه، هغه برسمه، یعنی داوا دا کوي چې په مقدمه کې تصور برسمه ضروری دی او دلیل نه دا ثابتوي چې تصور به وجه ما ضروری دی. نو داوا یو شان دا دلیل بل شان دی ته ویل کېږي تقریبی غیر تام، دا نه صحیح کېږي. ځکه به داوا خو ته دا ثابتې کچری تصور به وجه ما یو سره یاد نه کینو په علم کې شروع کول دا صحیح نه، نو دا خو موږ منو. حالانکه تاسو په مقدمو کې چې کوم تصور د علم ذکر کوي یا خو تصور به رسمي دی نه تصور به وجه ما، او کچری تصور به رسمي مراد شي په مقدمه کې او ته به دا خبره وکي چې تصور به رسمي په مقدمه کې ذکر کول ضروری دي، ځکه کچری ذکر نشي نو باقی علم کې شروع کول به صحیح نه، باقی علم کې شروع کول دا موقوف دی په تصور به رسمي باندې. کدا خبره کې نو معترض وي دا سره بالکل نه منم، یعنی دا موږ نه منو چې په باقی علم کې شروع کول دا په تصور به رسمي باندې موقوف ده، نه منو.
ځکه یو سړي ته به تصور برسمه نه حاصل، تصور به وجه ما به ته حاصل وي. ځکه تصور به وجه ما عام دی او تصور برسمه خاص دی، او عام د خاص نه غیر راتلی شي. تصور به وجه ما به یو انسان ته حاصل وي او تصور برسمه به ته نه حاصل. نو علم کې شروع کول دا به صحیح شي. ځکه په علم کې شروع کول چې موقوف دی هغه صرف به وجه ما باندې موقوف دی، نه په برسمه باندې. نه کته دا خبرو کې چې علم کې شروع کول دا موقوف دی په تصور برسمه باندې، دا غلطه ده. نه، تصور برسمه به نه حاصل، به وجه ما به حاصل وي او په علم کې شروع کول هم صحیح شوي. خلاصه دا چې تا کومه دعوه کړې وه چې په مقدمو کې درې شیانو بیان دی، په هغې کې یو هغه تصور د علم دی، او که چېرې تصور د علم ونه شي نو په باقي علم کې شروع کول به ټیک نه وي. نو معترض ویل نه منمه، ځکه دوه شقې بیان کړه. د تصور نستا تصور به وجه ما مراد دی او که برسمه مراد دی. که تصور به وجه ما دی مراد وي نو دا خبره بالکل منو منګه چې په باقي علم کې شروع کول د دې نه غیر نه صحیح کیږي. خو په مقدمو کې چې کم دوه شقې بیان کړه، د تصور نستا تصور به وجه ما مراد دی او که برسمه مراد دی. که تصور به وجه ما دی مراد وي نو دا خبره بالکل منو منګه چې په باقي علم کې شروع کول د دې نه غیر نه صحیح کیږي. خو په مقدمو کې چې کم تصور به وجه ما چې حاصلو نو پورا ده. چې کوم یو سړي ته تصور به وجه ما حاصلو، تصور به رسمي نو حاصل، به هم په علم کې شروع کول دا ټیک دي چې علم کې شروع کیږي. باقي مسائل سره یادول شي. نو شارح د دې اعتراض نه جواب کوي چې زمونږ مراد تصور به رسمي دی، یعنی په مقدمه کې تصور به رسمي دا ذکر کول ضروری دي. ځکه باقي علم کې شروع کول به موقوفه ده، او د شروع دو مقصد دي په علم کې شروع کول. یو مقصد شروع فی العلم على وجه البصیرت ده، او یو شروع فی العلم على وجه غیر البصیرت ده. او زمونږ مراد دلته شروع فی العلم على وجه البصیرت ده، یعنی کې یو سړی تصور د علم به رسمي هونه کې په مقدمه کې، نو شروع فی العلم خو به صحیح شي، خو على وجه البصیرت به صحیح نشي. موږ دا داونه کوو چې شروع فی العلم بالکل نه صحیح کیږي. نه، شروع فی العلم یې صحیح ده، خو على وجه البصیرت نه رسي. په پوهه شولئ اوس عبارت ته وګورئ. وفيه نظر اعتراض لأن قوله ذكر قول چې شروع فی العلم يتوقف على تصوره، شروع فی علم کې دا موقوف ده په تصور د علم باندې. معترض و ان اراد بهن التصور، کچری اراده په دې سره تصور به وجه ما فمسلم من منو بالکل دا خبره شه دین غیر په علم کې شروع کول دا ټیک نه ده. لكن لا يلزم، لیکن دین خو لازمی گنا منه د دینا انه لابد من تصوره برسمه، دین خدا لازم ناراضی چې شروع په علم کې چې موقوف شول به وجه ما باندې، نو موقوف دي شي په برسمه باندې هم دا خو لازم نه ده. ځکه به وجه ما عام دی، په دې به موقوف یو په خاص باندې موقوفه. لكن لا يلزم، لیکن لازم راضی منه د دینا انه دا خبره چې لابد له من تصوره برسمه، چې لابد د په مقدمه کې د تصور د علم نه برسمه. فلا يتم التقريب، لنډه دا چې تقریب د تام نشو. اذ المقصود، ځکه مقصود چې هغه مقصود سره په مقدمو کې هغه تعریف برسمه راوړل دي او دلیل دی به وجه ما لپاره ذکر کړلو. ځکه مقصود چې بیان د سبب، بیان او سبب ایراد رسم العلم، هغه بیان دی د سبب دراوړو د رسم د علم په مفتح الكلام، په شروع د کلام کې. او تا وجه ذکر کړل به وجه ما لپاره رسم علم د لپاره ذکر نکړه. وین اراد او کی اراده لري په دې معنی التصور برسمه، التصور برسمه، فلا نسلم من تسلم دا خبره انه لو لم يكن العلم متصورا، کشر علم بالکل متصور برسمه نشي، يلزم طلب المجهول، دا د سره منو منګنه. کشر په مقدمه کې علم تصور برسمه نشي، دا طلب د مجهول مطلق د راشي دا منګ نه منو. دا طلب د مجهول مطلق خو دا راځي چې به وجه ما متصور نشي. وانما يلزم ذلك، یقینا دا لازم راځي لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه، دا الا لازم راځي چې کله علم متصور نشي په یو وجه د وجوهونه، او هو ممنوع، او دا خو ممنوع ده. یعنی د تصور برسمه نه غیر، یعنی دا خبره کول
چې کوم ځای کې تصور به رسمي نو الته په یو وجه د وجوه نه هم متصور نه دا ممنوع ده تصور به رسمي بنئ خو به هم په یو وجه د وجوه نه متصور وي ځکه یو وجه د وجوه نه متصور کېدل لا عام دي او تصور به رسمي خاص دی د خاص د نفي سره د عام نفي خو نه راځي نو فالاولى او الاولاد دا چې جواب کې ویل شي جواب کې شارح ايو قال چې ویل شي لابد من تصور علم برسمه مراد زمنګه تصور د علم برسمه د مقدمه کې او به دا خبره چاله ک شروع خو بدینه د موقوف نو داغه جواب کو مطلق شروع نه یادو شروع على وجه البصيرة یادو حتى ان ليكون الشارع فيه على بصيرة چې د بارا چې شارع بدی کې شروع کون کې په علم کې په بصیرت شرسی فی طلب و طلب د علم کې فإنه اذا تصور العلم زکا چې وسله تصور د علم وکي برسمه وقف على جميع مسائله وسي وجب بیانې چې یاره تصور د علم برسمه وشي نو ولې به علم کې شروع کول علی وجه البصیرت دی وجه سره یعنی دعوت څنګه چې وسله تصور برسمه وکي نو په علم کې شروع کول علی وجه البصیرت نو داغي دلیل بیانې ځکه چې کله یو سره تصور د علم وکي برسمه وقف على جميع مسائله دا غسړی واقف شي په ټول مسلو د علم باندې اجمالا حتی تر دې چې کومه مسله او ترازی د ته تعریف او رسم د علم یاد ویني به پیژني حتی تر دې پورې ان کل مساله هر مسله چې دا منه د علم نه ترد علیه چې واردی کی بدی کس معنی کم کس معنی چې کم کس تصور به رسمي حاصل کړي علم انها هغه ته پته لګي دا مسله چې دا من ذالک العلم دا د دې علم نه دا دې مثال په مشاهدات کې داسې شي کما ان من اراد سلوک طریق لکه څنګه یو سړی اراده لري چې په یو لار باندې لار شي شارع دې لپاره مشاهدي مثال بیانې نظیر بیانې لکه یو سړی ته لار باندې تل نه دي خو علامات د لارې او ته معلوم دي نشانات ورته معلوم دي نو کچره نشانو ته ګوري نشانی زده کې او بلار رواني نو خو صحیح رواني او که سړی بلار نه تلې نشانی او ته هم نه معلومي نو به مقصد ته تل د مشکل وي نشي رسیدلې کما ان من اراد لك څنګه چې یو سړی اراده لري سلوک طریق د مزل دی ویلاري لم يشاهد و مشاهده نه کړي لكن عرف اماراته لیکن دا امارات نه دي امارات دي اماراته لیکن دا امارات نشانات پیجنی فهو على بصیرت فی سلوکه دا سره کې بدلا رزید په بصیرت کې په خلاف دا کس معنی چې هغه امارات دلار نه پیجنی نو هغه په بصیرت کې نه په پوها شولې آج کے لیے اتنا ہی کافی